علماء مختلفو سیاسي پارټي کارکنانو عزیزانو نن ستاسې د پرلط 50مه ورځ ده. لږ په کراره ځو. د خانې شهید د شهادت 50م کال دی. هلکه نارې مه وایئ، زه شرمه ورونو، زه دلته خالي تقریر له نه یم راغلی. تقریرونه ما ډېر کړي دي. نن زه د پرلط 50مه ورځ چې د خانې شهید د شهادت 50م کال دی په دې اراده راغلی یم. ما تاسو سره وعده کړې وه. په قرآن کریم کې مو رمضان منګل صاحب ناست دی، الله پاک وایي د وعدې پوښتنه به کېږي. ما تاسو سره وعده کړې وه چې دا تی چې کوم پرلط ایښی دی د کومو مطالبو دپاره چې مې ایښی دی، که ستاسې یاد وي په ورځ ما ویلی وو ما د ولسونو اتفاق د بري زیری تاسې ګل جهان ته وښوه. تاسې مطالبه د ځان نه ده، تاسې مطالبه د یو هیل نه ده، ستاسې مطالبه د یو خیل نه ده. ستاسې مطالبه دا ده چې د ظالم حکومتونو استازي زموږ د رسک لارې تړي. د رسک لارې چې څوک تړي هغه باچهي څوک نه مني. هېڅوک په زموږ لارې نه تړي، هېڅوک په زموږ لارې نه تړي. FIR پلانې FIR پښتونخوا ملي عوام پارټۍ، زه هغه ملګرو ته چې د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ په لیکو کې دي دا کم ټکان چې سوي دي د دې FIR باید چې پر DC پر کرنل پر هغه بل بلا وسي. زموږ بچیان داسې نه دي، زموږ بچیان داسې نه دي راوړي چې هر سپی به ټکان پر کوي، هر سپی به یې وژني. دا زموږ بچي دي، دا موږ په ډېره خواري لوی کړي دي. کرنل صاحب مهرباني کوه، برګېډیر صاحب مهرباني کوه، DC صاحب مهرباني کوه. یو بچی که زموږ ضایع سو، یو بچی که زموږ ضایع سو، ذمهواره یې ته یې برګېډیره، کرنله او DC صاحب. دا پښتو وطن دی، دا د حساب وطن دی. خلک به دا نه کوي. چمن داسې بې حسابه نه دی. د چمن خلک داسې بې حسابه نه دي. دا د ښاغلو غړیالیو مبارزو پښتنو وطن دی. له دې ځایه سه په بلوچستان کې ملګري ناست دي، بلوچ پښتون سنجانګل ملګري ناست دي. په بلوچستان کې د فرنګي خلاف اوله ناره له دې ولسه پورته سوې ده. په 1929 کې اوله ناره له دې ولسه پورته سوې ده. بیا چې هر وخت پر پښتانه تکلیف راغلی دی، بیا خاص کر پر دې پښتانه پښتون ولس بیا د چمن ولس د پارټۍ سره د خپل کام سره ډېر ټینګ لګېدلی دی. د خانې شهید هېڅ ګناه نه وه. خانې شهید د چا په کور نه و ننوتلی. خانې شهید بېادبي ماف د چا بېعزتي نه وه کړې. د خانې شهید مرګ پر دې وسو چې د خپل ولس اختیار غوښت او په ګډه وسو، په شر وسو، در سره ملګري شو بې غیرته. په مرګونو خلک وایي نه خلاصېږي. چمن پر ما حق لري. د چمن په حیثیت محمود پر ما حق لري. په حیثیت پارټۍ چمن پر موږ حق لري. په حیثیت ولسونو چمن هر وخت خپله قرباني کړې ده. هغه وخت چې خانې شهید شو ما نه دي کړي، خو زه وایم چې مجبوري زه خبرې کوم. خانې شهید شو په هغه کې چې شهید شو په اشر شهید شوی دی. لاسونه یې معلوم دي هر څوک چې دي. تا خانې شهید مړ کړي بیا د چا سر په وږو پاته شو.
بیا د چا سر پر ورو پاتې شو د چا قبرونه معلوم شو تر اوسه د مرګو ته پهلوانۍ تر اوسه د مرګو دغه نه ځله خېږي په مرګونو خلک نه خلاصېږي بیا زه په الکشن کې ودرېدم زموږ حیا پکاري خاني شهید د بل د لاسه مړ و په وینو لړلی و پکار نه وه چې د زوی سره خلک درېدلي وای ودرېدل بیا له پورې خوا لیونیان ګرد سره کتار شو دا د بارډر ګرد خلک یې ور وغوښتل که نورزی و که اڅکزی و که دا اڅکزی ګوډې پښې وې پلانی نه سردار وایي پاګل لیونی پلانی سردار وایي چې محمود ته به ووټ نه ورکوئ محمود داسې او هغسې ګرد خلک رالو توانو اکا زوی رالی یا بل غریب مجبوره کړی و د ملي زوی خان رالی دا شیزوی خان رالی د نورزوی خان رالی لیکن پښتون ولس دا ټولې خبرې ورکې ته او خان شهید ته ووټ ورکوي د خان شهید و وینو ته ووټ ورکوي او پارټۍ یې بچاو کړه د خان شهید وینو ته ووټ د دنیا د لیونیانو خلاف خلکو واچاوه هر څوک مخالف و نو په دې وجه د چمن ولس پر ما د محمود په حیثیت هم حق لري بیا عزیزانو چې غلطي وسوه زموږ پاچانو غلطي وکړه دا وطن رمضان مینګل ناست دی پښتون وطن و په کار دی چې په پښتانه کې دغه سوی وای زموږ د بلوچ ورور په منځ کې اختلاف راغلی بیا هېڅوک نه دي درېدلي بیا دغه پښتون چې په چمن ولس درېدلی دی دا ولس درېدلی دی دا غږ به دې ته جنوبي پښتونخوا مه وایاست دا به جنوبي پښتونخوا نه بولئ نن د خدای فضل دی د پاکستان ټول خلکو مخ را کړی دی بل ځای د جلسې ځای نشته په د چمن پر لټ مرداباد زنده‌باد عزیزانو رمضان مینګل ډېره مننه دا د ټولو ملګرو ډېره مننه د هغه ټولو علماو چې د جمعې په لمنځونو کې هر وخت د فرلت حمایت کړی دی د هغه ټولو پاچانو چې دلته یې مجلس کړی دی موږ د زړه د کومې شکریا ادا کوو موږ د ډېر احترام یې کوو ډېر دغه یې کوو عزیزانو خبره دا د دیني مسله ده دا د قرآن دغه د علما ناست دي که انسانانو مسله یې انسان معنا که انسان پر یو لار ځي که انسان یې ویلی دی مسلمان نه چې که انسانان پر یو لار ځي او لو جامع یې مخته ولاړی د انسان د احترام دپاره شرعي مسله دا ده چې دا جامع ونړوئ انسان ته لار ورکړئ ستا د مور تار د جامع او زرګ دی ستا د مور معامله د جامع او زرګه ده انسان د لوږې سره مخامخ دی انسانان د لوږې مخامخ دي ستا د مور پاسپورټ په غاړه رایستل مور پاسپورټ په دې هم نه وي ته به هم نه یې خامخا به لار خلاصوې خامخا به لار خلاصوې عزیزانو موږ دې دپاره راغلي یو زه نن روان وم اسلام آباد ته پاکستان جازونه دي که اوس زه دغه دپاره ځم مولانا فضل الرحمن سره خبره کوم نواز شریف سره یې کوم دلته ګردې پاچانې راغلي د دې سره یې کوم زه دمکۍ نه وایم زه ډېر خوار سړی یم خوار معنا ګزارې والا چمن خلکو همت کړی دی په ډېر عدم تشدد په ډېره لوی همت یې دا به ساتو ګوره که ته یې موږ مجبور وکړو فلانا صاحب فلانا صاحب که دا ګډ پښتون وطن موږ ته پرلت نه کوي زه بیا پښتو ولکه ووایم ګډ پښتون وطن دا یوه دا خبره به نه وي چې ما د چمن لار خلاصه کړه بیا به د پښتانه د اوبو خبره کېږي بیا به د پښتانه د وسایلو خبره کېږي بیا به د پښتانه په پاکستان کې د احتیاط دغه خبره کېږي د حق خبره کېږي د مصر لوی دغه چې و قسم دی چې هغه د خلکو هېر شي موږ د خبرې نه مجبوره کوي موږ خپل حق غواړو خامخا یې غواړو چې 200 ورځې هم داسې نه چې یوازې چمن زه خبرې نه شم کولی مشوره مې نه ده کړې سهار به خلک یا مشوره مې نه ده کړې د پاچانو سره ما مشوره نه ده کړې ما پارټۍ کې ویلي دا جمعې پورې مې ورته ګورو دا روانه جمعه دا را روانه جمعه زه نه یم خبر پرلت کمیټۍ هر څوک مذاکرات خپل مذاکرات سره وکړئ دې خلکو ته لار ورکړئ که مې نه کور د دې جمعې پس د جنوبي پښتونخوا په هر ضلع کې به پښتونخوا ملایمه پارټۍ
د ډي سي او دفتر ته مظاهرې کوي، هر ځای به فرنک وي، هر ځای به بده ورځ وي. مسخرې مې جوړ کړي دي. دا یوه خبره عبدالباري وکړه. عزیزانو دا داسې نه کېږي. موږ اسودحاله خلک لرو، کورپتیان پتیان خلک لرو. زه خواست کوم داسې خلکو ته چې په ولس کې خلک یې پېژني په چا پورې دا امانت خوندي دی. په کار دا ده چې موږ اسودحاله خلک زکات یې بولې، عشر یې بولې، صدقه یې بولې، خیرات یې بولې. په کار ده چې موږ په لکونو په کروڑو روپۍ جمع کړو دغه غریبانو دپاره چې سهار ماښام دلته پرلت کوي. یا دې دغه کمیټۍ فیصله وکړي چې کم کورونه د دغه حقداره دي. ورونه زه د اسمانه که د مځکې د دا فنډ دپاره 10 لکه روپۍ ورکوم. هر سړی دې راوړي، باري دې م 10 لکه راوړي، بل دې م راوړي، بل دې م راوړي. د 10 بالا م ور وغورځو. خو عاجزانو یو دی فنډ غواړي چې دا زموږ غریبان خلک چې دا سهار ماښام ګزاره نه کېږي، څوک 2000 کوره وي، 3000 کوره وي، نه ده ګرانه. زه اسودحاله خلکو ته مهرباني وکړئ، خدای ته وګورئ چې د زکات پیسې پر میدان کښېږدئ، قسم ده که په چمن کې یا لڅ سره ښځه پاته سي، یا لڅ پښې بغشوم پاته سي، یا څوک وږی پاته سي. عزیزانو دې دپاره زه راغلی ومه، دا خبرې م کوله موږ دغه نه یو، دا کار ټیک روان دی. عزیزانو تی به انشاءالله نه یوازې کېږي. په مصر کې متامن سکویر ایریاله کې څه واله انسانان راووتل. موږ دې ته مجبوره یو. موږ سره دې خلک کښېني. موږ خالي دا غواړو. یو ډیورنډ لاین دی، لاین خو پولې وې، ټکې وې، چاته معلوم و هر چیرې شوه. بیا تا پر موږ باندې دغه راوګرځوله کپس. د دې کپس په هاخوا زما مځکه ده. زه دې مځکې له څنګه ولاړ شم؟ د دې کپس چې هاخوا ته پښو ږدم زما مځکه ده، زما د پلار مځکه ده، زما د نیکه مځکه ده. زما معنا ده دې ګردو هیلو، زه دا حق لرم. په جهان په قانون کې زه حق لرم. موږ دې ته مه مجبوره کوئ چې موږ د جهان عدالتو ته ولاړ شو. بل څوک کتله که نه تله. پښتونخوا ملي پارټۍ د پښتانه د حقوقو دپاره بین الاقوامي عدالتو دروازه هم به ټکوي. خامخا به ورته وایي. بین الاقوام متحده خوراک محکمې ته وایي چې مهرباني وکړئ دا دغه انسانان 50 کاله کېږي د لوږ سره مخامخ دي، ولې کومک نه کوئ؟ ولې لار نه راسئ؟ ولې پر دې حکومت غږ نه کوئ؟ اوس که ستا دا خیال وي، زه ځان غټه خبره یې بولم، ناروا یې بولم، عزیزانو بده خبره یې بولم. زه به د لوږې سره مخامخ یم، ته به ما نه په لاهور کې پرېږدې، نه به مې په کراچي کې پرېږدې، نه به مې د کوچو د بلوچستان پر لار پرېږدې پر لسبیله باندې، نه به دلته لار راکړې. بیا به ته دلته باچا یې، دلته به ډي سي یې، الکشن به کوې. قسم دی چې الکشن و دغه دي ټول په دغه درول منډې خلک یوه نیکه معلومه کړه چې شي الکشن، څه د مور الکشن، څه د مور باچایي، ته د چیش باچایي کوې. زه له تا چیش غواړم، زه له تا هغه شی غواړم چې د زمانو زما حق خو دا زما کور دا نږدې دلته منډۍ دي. په سعودو قانونه عثمانزی په سعودو قانونه جوړ کړي، علیزی په سعودو قانونه جوړ کړي دي، ادیوزی په سعودو قانونه جوړ کړي دي، نورزی په سعودو قانونه جوړ کړي دي. زه د خپل دکان لزم ځان ساتم، له تا هېڅ نه غواړم. بلکل ما وګوره، په سپی مې ګوره کوم په سړي ګورې ومې ګوره. زه خپل کلي له ځم، ماښام بېرته راځم، دا زما حق دی. پر دې باندې تر هره ځایه عزیزانو، تر هره ځایه موږ د دوی سره ځو. خو د جنګ خبره اخري ده. جنګ بیا بل شکل دی، خدای دې لرې لري. یوه خبره بله خطرناکه ده عزیزانو، د دې فلت سره تړلې خبره خو نه ده عزیزانو. داسې معلومېږي بیداري به کوو. دلته ټول کور یې ودان پاچیان یې ناستې دي، مختلف ګروپونه دي، مذهبي پاچیان دي، مختلف پاچیان دي. عزیزانو نن سبا داسې یو حال روان دی د مرکزي ایشیا د روس څخه ملکونه آزاد شو. دلته ډېر ارزانه پټرول، ډېر ارزانه بجلي، ډېر ارزانه تیل، ډېر ارزانه ګیس، او دا زموږ افغانستان د دنیا ځان په نعمتو ډک. بیا وزیرستان، بیا دا ګرد وطن. عزیزانو د دې باندې د لوی طاقتونو کش روان دی. زموږ حکومت نه دی فاودس، زموږ حکومت نه دی فاودس. طالبان ته موږ خواست کوو، طالبانو مشرانو ته خواست کوو چې خدای ته وګورئ، ستی او د پاکستان د حکمرانانو
د عقل امتحان دی. که د چین او امریکې په کشف ګیر کې لکه روانه چې ده روس، چین، امریکا، اسرائیل، هندوستان، ایران، که د دې په کشف ګیر کې عزیزانو موږ کښېوتو، یو وار به بیا خدای مکه خدای مکه، یو وار به بیا افغانستان، دا زموږ مځکه د پښتانه، دا به بیا د لویو سانډانو د غوبل میدان وي. یو وار مخکې بن لادن خدای خبر چیرې و، افغانستان پر ټوکر ټوکر شو. بیا بل وار 40 کاله لوی جنګ تېر شو، اوس بیا د استعمال شوي روان دي لکه پر دې وطن چې بیا خلک سره لپړي د چین او د امریکې جنګ یې پر څه شوی؟ جنګ پر دې دی چې د دنیا چې څه په سمندرونو کې کار کېږي، دې ته تر ټولو لنډه لار دغه ته تاجکستان، ازبکستان، دې ته د ګوادر لار امریکا یا نور قوتونو په وژل ځلوي نه سره پرېږدي. که پاکستان حکومت دا غلطي وکړه خدای مکه دوی لګیا دي سهار ماښام په اخبارونو کې راځي وایي 16 که 10 تنظیمونه جنګي په افغانستان کې. د افغانستان کې جنګي تنظیمونه چیرې وو؟ طالب ټي ټي پي خو په دې جوړه شوه. تا لکه غوث الله وویل که کوم ملګري وویل تا په وزیرستان کې خلکو د ګولۍ ونیوې په زراو خلک دې مړه کړه، رد عمل بې دغه و، خود به خلک ورځېدلي تللي به یې افغانستان ته. لیکن افغانستان دا نه کوي، دا غلې ونه دي، یې ماغزه خراب کړي. تا هېڅوک څوک ته په لاس نه ورکوي. دا کولی شي چې عزیزه دلته کښېنه توپک به نه اخلي. عزیزانو پام به کوو موږ ګډ دا وخت د بلوڅو پټ ښکاره 15 تنظیمونو دي د جنګ. ازبکستان، تاجکستان کې 12 تنظیمونه دي د جنګ. دلته نږدې ځینې نومونه نه اخلم، کوټې کې 2 ډېر زورور تنظیمونه دي د جنګ. موږ دغه سپېرې خولې ورته ناست یو. دا تنظیمونه به خلک استعمالوي په وطن کې. رمضان منګل به مهرباني کوي، بلوڅ به مهرباني کوي. که خدای مکه یو وار بیا دا مځکه د امریکې د چین لکه اوس چې نښې نښانې راغلي دي دا د میدان جنګ شو، بیا به موږ خوش په بلاخ نه کېږو. عزیزانو پرلت روان دی، پرلت موږ غلطې مطالبه نه ده کړې. موږ د خپلو دنیا ته وایو موږ حق لرو. 8 لارې موږ لرو، له باطني بیا داسې واخلو انګوره دا تر برمله تر تورخم او تر بولدک 8 لارې موږ افغانستان ته لرو چې په کراچي باندې د پاکستان په معنا په کراچي باندې چې ته کم ټکس درشي داخل د ماسې پر بولدک واخه، د ماسې پر باطني واخه، د ماسې پر کمردین واخه، د ماسې پر انګوره ډه واخه، بیا مې نو مه ځایروه ماسې کې ټکس واخه. زه پر دا نظم د کراچي سې نه راوړم راته ګرانه. بیا د دنیا مارکیټونه د جاپان په شیانو، د چین په شیانو، د دنیا په شیانو ډکي. ته وایي چاته نه درېږې که په سکر کې یو پښتون ناست دی تا دوکان ته لاشي کوې، که په حیدرآباد کې ناست هغه دوکان ته لاشي کوې. چای هوټل د چای هوټل دا راښکاره کړه NOC ورته وایي چې اعتراض سرټیفیکېټ. زه به پنجاب درځم، کوم ځای ته یې بیایاست دا ملک؟ کوم ځای ته یې بیایاست؟ زه به پنجاب ته درځم چې زما نوم محمود دی، د پلار نوم یې عبدالصمد دی، فلاني سړي زما ضمانت کړی دی، نو زه په پنجاب کې دوکانداري کولی شم. کوم خوا ته یې بیایاست دا ملک؟ دا ملک د 4-5 قومو ملک دی. پنجابی، پښتون، بلوچ، سندھی، سرایکی. که څوک پاکستان چلوي، پاکستان خلک په درواغو چلوي، بخښنه غواړم. هېڅوک نه د خدای دا مني نه د قائد اعظم دا مني، چمونه کوي په بدبخته خلک. د پاکستان آئین چې راواخې، پاکستان پر آئین لیکلي دي اسلامي جمهوریه پاکستان، درې سره درواغ. اسلامي ته ګډه دی ناستې چې دا ملک اسلامي دی. اسلامي جمهوریه پاکستان، جمهوریت یې چیرې دی؟ پاکستان معنا د پاکو انسانانو کور، دا یې پر آئین لیکلي. خدای پاک دا د خدای دا نه مني ظالمان. رمضان منګل علما ناست دي، قرآن کریم وایي واعدلوا اقرب للتقوى. تاسې عدل وکئ، تاسې عدل وکئ، تاسې به تقوا ته نږدې شئ. دا پاکستان نه مني. محمد علي جناح په کوټه کې دغه کې تقریر کاوه، دی ژوندی و په کوټه کې د اشراف کالج کې. بیا مخکې د جنرال منیر ایوب خان یا چا یو خبره یې اورېدلې وه. محمد علي جناح په خپل تقریر کې وویل ما د ځینو جنرالانو خبرې واورېدې
دوی په سیاست کې خبرې کولې دا د دوی کار نه دی دوی به تر عین لاندې واوسي سیاست د سیاستدانانو کار دی پاکستان کې به دغه نه کوي دا خبره نن هم دا اوس الکشن روان دی زه معافي غواړم زه آرمي چیف ته خواست کوم زه د فوج او آی اس آی مشرانو ته خواست کوم چې ستا خلک دغه یې نه دي ناست اوس هم خلک وربولي پر کوم سیټ ته درېږې تا ته به چیرې ووټ درکړو ته بیا هلته داسې کې وروره دا د آیین خلاف ورزي ده که څوک پاکستان بچاول غواړي یا یې چلول غواړي مخکې ما ویلي دي په جلسه کې مې وویل نن هم دا خبره کوم اوس هم بله لار نشته د پاکستان ټول سیاسي پارټیان دي د پاکستان جرنیلان د پاکستان ججان د پاکستان تاجران د پاکستان ماهران دا به سره کښېني ګډ چې دا ملک څنګه چلو خود به لغړیان هم ورسي غوثالله به هم ورسي فلانی به هم ورسي مولانا بنګل به هم ورسي سره کښې به نو چې څنګه یې چلوو د هغې دپاره اوله خبره دا ده چې دلته به عین وي عین به بالادستي عین به هر څوک مني پوجان ملیشیاوي کرنیلان په سیاست کار نه لري او کې په لري دوی پوسه پاکستان یې پوسه موږ پوسه په پرلط پې پوسه بیا به سره لګیاوي کس کې سره کوو زه دا خبره کوم مخکې ما نه ده کړې که په دې خلک خوا به دوي چې دا پرلط ګناه ده دا پرلط دا ګناه ما کړې ده زه پکې شامل یم بل هم ولکه پرېږدم نور کښېنوم خامخا یې کښېنوم او د موږ سره به کښېني زه به نه یم ناست زه به نه یم ناست لیکن د خلکو سره به کښېنئ مهرباني وکړئ عزیزانو تختې میستۍ سره ډېرې سوي دي او صداعانه خلک پیسې راوړئ چې داخل یو فنډ جوړ کړو بیا د غریبانو خلکو دا کار به جاري دا به جاري ساتو عزیزانو غټې خبرې زما نه دي زده بل څوک د پرلط والا سره تر اخره پورې ذکر نه ځي لا اله الا الله محمد رسول الله پښتونخوا ملیان پارټي په دې سره دی او که چیرې بیا چا زور کاوه بیا یې مړي کول دا چې اسانه مړ بچیان نه دي راوړي نه زموږ بچیان د سپان دي سپېره نه دي زه به د ډوډۍ خبره کوم زه به د روا حق خبره کوم زه به هم ځمځکې له ځم خپل دغه کوم ته به پر دې ما وژنې پو بیا به ته څنګه ښه روان یې بیا به څنګه خوند درکوي تا ته ته یې مړ کړه تا ته به خوند درکړي ته یې مړ کړه بل څوک یې ذمهواره نه دی که زموږ یو بچی چا مړ کړي دا بیا واورئ که زموږ یو بچی دا دوه کسه دي بالکل وکیلان دي د ډي پي او خلاف د کرنل خلاف هر څوک شته ورښایست د هغو خلاف په عدالت کې بالکل سپریم کورټ کې موږ دغه کوو چې دا بدماشان موږ نه پرېږدي و دغه ته وام کار ته بیا که دوی جنګ کاوه جنګ بیا کړو د جنګ خبرې وایي د جنګ خوږې خبرې ساتي تریخ دي جنګ نه کوو که کاوه زه خدای دې بیا خیر بیا دې خدای خیر وخت بعد غونې غټې غټې نه کوم صدقه کېږو څه وایي دا چک دی ځان خبره دا ده دا کار سم روان دی ا د نیستۍ خبره پکښې ده هغه زه بیا دا کوم چې موږ به حق کوشش کوو کویم جانه کار سم سړی دی نور خلک دې ته پیسې جمع کوو بیا فرض که 50 کیلو ګونۍ 10 کیلو بره 2 کیلو شنې چای 2 تورې چای 5 کیلو ټیم دا زما خیال په 1000 کېږي د 1000 یوه غوټه دا هر کور ته پرلط والا فیصله کړه چې فلانی کور زیات حقداره ده 2-3 کوره پیسه سمانه لري 5 کروڑ روپۍ دا کولای شو دا کوو وروره جنګ چې برابر شوي یو لکه مولانا منان صاحب وویل صبر مولانا صاحب تا لږ نرم ورته وکړه دوی به موږ ته خیرات نه راکوي دوی زموږ د کام سرمایهدار دي د دوی سره ډالر په کوټو ډک پراته دي پیسې به راکوي زموږ وږي ساتي نور موږ د کام لښکر یو موږ به د مخ په سر کې جنګېږو دوی خپلې پیسې ګټي دا به سره کوو عزیزانو د دغه مجلس دی نور نه شم غېدای پلاره ته ولاړ دی بیا سختې خبرې راشوي هغه نه شم کولی خو دی واچ یو خبره دا نه ده موږ دا کولی شو بایزید روشان د مغولو خلاف ګرد جنګ د خپلو ملګرو په زکات په پیسو او د اوسر په پیسو کاوه نو عزیزانو بس ډېره مننه کور ودان زه به 2-3 نارې به وکړو خدای دې خیر درپېښ کړي مړ تی سره درسره وي بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر
سپس ورا نعرہ